بسم الله الرحمن الرحیم. دا جرح و تعدیل کتاب دی او صفحه نمبر دا 151 یو 50 اصل مراتب د الفاظ جرح علی خمس مراتب دا په 5 مرتبه باندې وجعله ابن ابي خاتم وتبع ابن صلاح. ابن ابي خاتم دا ګرځول دي او دغه اتباع ابن صلاح کړدا 4 مراتب د 5 نه سلور کړ دي. مرتبه الاولى هي اسوأها پاک اوچته مرتبه اوله مرتبه چې ده چې هغه ډیره بده ده اسوا سو هغه دا چې یو راوی بارک ویل فلان کذاب چې پلان کې ډیر غټ کذاب دی او یکذب یا دروغ وي او یزو الحديث او وزع حدیث کې او وزعن یا وزع او وزع حدیثا او دجال دا چې قسم الفاظ ویل شي نو دا چې ده کنه دا اسوا حال دی لکه وادخل ابن ابي خاتم والخطيب او داخل کړي ابن ابي خاتم رازي او خطيب بغدادي بعض الفاظ مرتبه ثانيه في هذه پدې کې قال ابن خاتم سوي اذا قالوا متروك الحديث کله چې راوي بارک ویل چې متروك الحديث او ذاهب الحديث حدیث تل دي او کذاب او وساقط لا يكتب حديثه نو دای پاغي میشن کې راوستي لکه دو المرتبه الثانيه دوه مرتبه صدا دی مطلب دی جرح هغه د فلان متهم بالكذب دا دغه نلغونی کمزوری مرتبه ده او وضع یا وضع ده و فلان ساقط فلان ارتاو شوی ساقط ده و فلان حالک ده فلان ذاهب ده ذاهب الحدیث ده متروک الحدیث ده او ترکوه یا محدثین ده پرخه ده او فيه نظر یا پد کې نظر ده نو دا چې ده کنه او سقطون هو یا علما ده ساقط شوی دي فلان لا يعتبر فلان معنی اس اعتبار نشي او لا يعتبر حدیثه یا اس اعتبار ده په حدیث معنی شي او ليس بثقه ثقن ده مضبوط نه او ليس بثقه ولا مامون ثقن ده او نه محفوظ ده ونحو ذلك نو دا چې ده دوه مرتبه شلا د جرح درې مرتبه ثالثه کما دا فلان رد حدیثه فلانی حدیث رد کړی شوی دی او رد حدیثه یا علما رد کړی د حدیث او مردود الحدیث ته فلان ضعیف ته جدا ډیر واهن بمرتن کمزور په یو ځل وترحو حدیث او علما د حدیث پرې خري او مترحن یعنی پهنکا گیا او مترح الحدیث یا حدیث د پر خودل شوی دی غردل شوی فلان ارم به فلان کی باندې وشتل شوی دی ولایس بشن ایشین دی او لا شیء ایشین دی فلان لا یساوی شیء نه خدای چا برابر نه وکل من قیل فيه اور هر غراوی په بارک کې بارک دا ویل شي من هذه المراتب الثلاثه لا يحتج به پاکمن احتجاج سینده ولا يستشهد به او نه به استشهاد په سیده پروان کې ولا یتن اعتبار دی نو ګور اوس د دې مرتبه ته پته نه چوس یو راوی په بارک کې اوله کلمه راغله یا دوه مرتبه درې مرتبه یا څلورمه پنځمه نو ته به چې ګوره دا راوی په دې مرتبه کې محدثین یاد کړ دي جرح او تعدیل علما او د بل چې په بل مرتبه کې جرح نو لہذا دې کې به ته ګوري چې کومه مرتبه کم ده یعنی په جرح کې نو هغه راوی له بسور کې لکه تقویت پور کوي. المرتبه الرابعه کما ده هغه د فلان ضعیف فلان ضعیف ته دا مرتبه سلورمه ده کوي ها منکر الحدیث ته یا حدیث منکر او مسترب الحدیث ته ګډوډ حدیث والا فلان واهن کمزور وضعف خلق ضعیف کړ دي فلان لا يحتج به په باندې احتجاج سیندي نو دا سلورمه پنځمه مرتبه چې هغه بالکل کمزور مرتبه ده هغه دا مرتبه فلان فيه مقال په دې کې خلق قول کړ دي فلان ضعیف ضعف او فيه ضعف یا په دې کې ضعف ته او فيه حدیث ضعف و فلان یور پوین کرو معروف روایت کې منکر روایت ذکر کړي او فيه ضعف یا پاک ضعف ته وليس بذلك د دې مرتبه دي او بذلك القوي یا دې قوي درجه نه دي وليس بالمتين مضبوط نه دي وليس بالقوي او قوی نه دی وليس بحجت نه وليس بمدتن عمده نه دی وليس بالمرضی پسندیده نه فلان للذوف ما هو یعنی فلان کی زول پر بسوای وفيه خلف پدې کې خلف دې ګړبړ دي وتعن فيه علماء په تان کړي ومتون دې متعون دې وصي الحفظ دې ولین لم دې ولین الحديث دې او فيه لین یا پدې کې نرمی ده وتکلم فيه علماء په من کلام کړي وکل من ذکر من بعد قولی اور هر هغه څوک چې ذکر شي بعض ما کول نه چې لا یساوي شیئا فإنه يخرج حدیثه د حدیث تخریج کولای شي اعتبار له اوس د داسې راوي حدیث اعتبار ته کولای شي اعتبار لپاره او قیاس لپاره ځکه دا اخیری درجه ده په جرح او تعدیل کې کمزوري درجه لکه ها بهر حال تضعیف دي نسائی اغله لپاره دا مشهد بین غیر حافظ چې غیر حافظ دی صحیح ده کنه ناغه په اغبل لیول کې راځي لکه وذکر صحابی فی شرح الفیہ ذکر کړي امام صاحب په شرح الفیہ کې وسیندی په شرح نخبه کې فی هذا المقام تفصیلا حسن هغه یو خط تفصیل کړ دی وجعل غرذل لكل من الفاظ الجرح والتزکیه هر هغه الفاظ جرح او تزکیه لپاره هغه غرذل ست مراتب شپږ مراتب وبیناها بیانا مستحسنا اور هغه بیان کړي په بیان خسته سره ومخصله
دغه خلاص دا چې ان لفظ تعدیل علی 6 مراتب لفظ تعدیل چې په شپږ مرتبه ارفعها اوچت مرتبه عند المحدثین الوصف بما دل البای وو وصف ته چې هغه د لفظ مبالغه کوي او عبر عنه بافعلوا یا دغه تعبیر په افعلوا اسم تبذیل سره شي کاوثق الناس واثبت الناس والیه المنتهى في التثبت دته انتها د تثبت کې ويلحق به د لاحق دی چې لا عارف له نذیر فی الدنيا ذل پر نذیر موږ نه په دنیا کې لکا وغیرہ ذالک